دین مخکې درس کې د اسم متمکن 14 قسمونه مونږه شروع کړیو او دا خبره مونږه ذکر کړی و چې د اسم متمکن 14 قسمونه دي او دی لای د اعراب 9 قسمونه دا ورکړي دي. بیا په تیر درس کې د اعراب لومبه قسم مونږه دا ذکر کړو چې دا هغه حالت رفعی په ضمه سره وي، حالت نسبی په فتحه سره وي او حالت جری په کسره سره وي. د اعراب دا قسمه د اسم متمکن لومبي 3 قسمونو لا ورکړل دي. لومبه قسمو مفرد منصرف صحیح، دویم قسمو قائم مقام صحیح او دریم قسمو جمع مکسر منصرف. یعنی کپدی 3 قسمونو کې یو قسم فاعل واقع وي، مبتدا واقع وي، د مبتدا خبر واقع وي، نائب فاعل واقع وي، یا په مرفوعاتو کې یو بل قسم وي نو دا غي حالت رفعی با په ضمه سره وي. او کچری په دې 3 قسمونو کې یو قسم په حالت نسبی کې وي، یعنی مفعول به وي، مفعول له وي، مفعول معه وي، یا یو بل منصوباتو کې وي نو تدې حالت نسبی با پس سره راځي، په فتحه سره برازي. او کچری تدې 3 قسمونو کې یو قسم په حالت جری کې وي، یعنی پدې باندې حرف جر داخل وي یا د مضاف د پارا مضاف الیه وي نو تدې حالت جری به پس سره وي، په کسره سره به وي. د اعراب دویم قسم دی چې د هغې حالت رفعی په ضمه سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړه پس سره وي، په کسره سره وي. د اعراب دویم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی په ضمه سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړه په کسره سره وي. په دې قسم کې په حالت نسبی کې هم کسره راځي او په حالت جری کې هم کسره راځي. نو موږ به فرق څنګه کوو؟ کچری په دې باندې حرف جر داخلو یا د مضاف د پارا مضاف الیه و نو دا به په حالت جری کې وي. او کچری په دې باندې نه حرف جر داخلو او نه د مضاف د پارا مضاف الیه و نو دا به بیا په حالت نسبی کې وي. د اعراب دا دویم قسم دا کوم چې مونږ ذکر کو نو دای د اسم متمکن په 14 قسمونو کې څلورم قسم جمع مؤنث سالم دی ورکړی دی. د اعراب دویم قسم د اسم متمکن په 14 قسمونو کې کم څلورم قسم دی جمع مؤنث سالم دی ورکړی دی. او د جمع مؤنث سالم ذکر مخکې مونږ کړو چې جمع مؤنث سالم تدې د پیژندلو اسانه طریقه دا ده چې د کمې جمع په آخر کې الف او تا وي نو دا جمع مؤنث سالم ده. نو کچری جمع مؤنث سالم په حالت رفعی کې وي، یعنی فاعل وي، نائب فاعل وي، مبتدا وي، د مبتدا خبر وي نو په دې باندې بس راځي ضمه برازي. او کچری په حالت نسبی کې وي، یعنی مفعول به وي، مفعول له وي، مفعول معه وي وغیرہ وغیرہ نو تدې حالت نسبی با په کسره سره راځي او دا غشانتی تدې حالت جری دا به هم په کسره سره راځي. نو صاحب کتاب په سلایډ نمبر 296 کې د اعراب دغه دویم قسم ذکر کړی دی او دا خبره ذکر کړی ده
چې د اعرابو د دویم قسم دای جمع مؤنث سالم لور کړی دی. اسم متمکن کې اعراب کی دوسری قسم نو هغه حالت رفعی په ضمه سره دی، حالت نسبی او حالت جری دواړه په کسره سره دی. اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے چوتھی قسم جمع مؤنث سالم جیسے قانتاتن. نو قانتاتن دا جمع مؤنث سالم دے، تدے پا آخر کی الف او تا راغلی دی. اس کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے دوسری قسم خاص ہے. نو دیلے دے اعراب و دویم قسم ورکڑے دے وغسو، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. جیسے ہننا قانتاتن، نو دا د حالتی رفعی مثال لے، ځکه چې په دې مثال کې دا قانتاتن دا د مبتدا د پاره خبر واقع شوی دی او خبر دا مرفوع وي. نو چونکې دا جمع مؤنث سالم دی نو تدې حالت رفعی دا په ضمه سره راغلی ده. چې چرته هم جمع مؤنث سالم راځي او دا په مرفوعاتو کې یو مرفوع وي نو په دې باندې با ضمه راځي. د حالت نسبی مثال له رأیتو قانتاتن، نو دا قانتاتن دا په دې مثال کې د رأیتو د پاره مفعول به واقع شوی دی او چونکه مفعول به منصوباتو کې دی او مونږ دا ویلو چې د جمع مؤنث سالم حالت نسبی په کسره سره وي نو دلته په قانتاتن باندې کسره راغلی ده. او د حالت جری مثال له مررتو بقانتاتن، نو دلته د قانتاتن جمع مؤنث سالم دا په حالت جری کې دی ځکه چې په دې باندې با حرف جر داخل شوی دی او د جمع مؤنث سالم حالت جری هم په کسره سره وي. نو حالت نسبی هم په کسره سره دی او حالت جری هم په کسره سره دی. نو فرق به موږ څنګه کوو؟ دا کم حالت جری دی نو په دې باندې با حرف جر داخل شوی دی او کم حالت نسبی دی نو په دې باندې حرف جر نه داخل، نه د مضاف د پاره مضاف الیه دی، لہذا دغه په حالت نسبی کې دی. سلائیډ نمبر 297 تمرین جمع مؤنث سالم. دا کمی خبرې چې مونږ ذکر کړي نو اوس د دې مشق صاحب کتاب ذکر کوي. د حالت رفعی مثالونه هم ذکر کړي دي، د حالت نسبی مثالونه هم ذکر کړي دي او د حالت جری مثالونه هم ذکر کړي دي. نو کم الف دی په دې کې د درې مثالونه ذکر کړي دي نو دا د جمع مؤنث سالم د حالت رفعی مثالونه دي. کم د با کالم دی نو په دې کې د جمع مؤنث سالم د حالت نسبی مثالونه ذکر کړي دي او کم جیم کالم دی نو په دې کې د جمع مؤنث سالم د حالت جری مثالونه ذکر کړي دي. نو په دې الف کې لومبۍ جمله ده نجحاتی تلمیذاتو، چې طالباتی کامیابی شوي. دویم مثال له اکلت البقراتو، چې غواګانو خوراک وکړو. او دریم دی جلست قانتاتن، چې کومې فرمانبرداره او تابعدار زنانه دي نو هغه ناستې دي. نو په دې درې وړو جملو کې د التلمیذات، البقرات، قانتات دا جمع مؤنث سالم دی ځکه چې د دې په آخر کې الف او تا راغلی دی. او په دې درې وړو جملو کې د التلمیذات، البقرات او قانتات دا فاعل جوړیږي د خپل فعل لپاره او چونکه فاعل په مرفوعاتو کې وي او مونږ دا ویلو چې د جمع مؤنث سالم حالت رفعی په ضمه سره دی نو دی وجنه په التلمیذات، په البقرات او په قانتات باندې ضمه راغلی ده. کم با کالم دی نو په دې کې هم صاحب کتاب درې جملې ذکر کړې دي: مدحت التلمیذات، حلبت البقرات او رأیت قانتات، چې ما د شاگردانو تعریف کو، ما غواګانې اولوشلې او ما قانتات زنانه ولیدلې. نو په دې درې ونو جملو کې د التلمیذات، البقرات او قانتات دا جمع مؤنث سالم دی او دا په حالت نسبی کې دی. د التلمیذات د مدحتو د پاره مفعول به جوړیږي، البقرات د حلبتو د پاره مفعول به جوړیږي او قانتات دا د رأیتو د پاره مفعول به جوړیږي. نو چونکې دا په حالت نسبی کې دی نو دا جمع مؤنث سالم حالت نسبی دا په کسره سره راغلی دی. نو تاسو ګورئ چې په التلمیذات، البقرات او په قانتات باندې کسره راغلی ده. بیا کوم جیم کالم دی نو په دې کې هم دغه درې جملې ذکر کړي دي.
درې مثالونه ذکر کړي دي. لومبی مثال دی سمعت من التلمیذات چې ما د شاګردانو نه واورېدل. دویمه جمله ده ذهبت الی البقرات چې زه د غواګانو خواله لاړم. او دریمه جمله ده مررت بالشجرات چې زه په ونو باندې تیر شوم. نو په دې کې التلمیذات، البقرات او الشجرات دا جمع مؤنث سالم دی، خو په دې جملو کې دا په حالت جری کې راغلی ځکه چې په دې باندې د حروف جاره نه یو حرف داخل دی. په من التلمیذات په دې کې په من داخل دی، په ذهبت الی البقرات په دې کې په الی داخل دی، او په مررت بالشجرات په دې کې په جمع مؤنث سالم باندې با داخل شوی ده. نو تدې حالت جری هم په کسرې سره وي. نو د جمع مؤنث سالم حالت رفعی په ضمې سره وي، حالت نسبی په فتحې، حالت نسبی او حالت جری دواړه په کسرې سره وي. دا غي مثالونه دا مونږ ذکر کړل او دغه مشکونه دي. جمع مؤنث سالم کې اعراب کی پہچان نو دلته بیا وضاحت کړی دی. د حالت رفعی مثالونه مې ذکر کړی دي، د حالت نسبی مې کړی دي او د حالت جری مې کړی دي. نو لومبی سطر دی قرأت التلمیذات، دا په حالت رفعی کې دی ځکه چې د التلمیذات دا د قرأت د پاره فاعل واقع کیږي او فاعل دا د مرفوعاتو نه دی. نو التلمیذات چونکې جمع مؤنث سالم دی نو دی وجنا ته دی مرفوع کېدو نه خصه ده ضمه ده. د حالت نسبی مثال دی رأیت التلمیذات، په دې کې د التلمیذات د رأیت د پاره مفعول به ده چونکې جمع مؤنث سالم دی نو ته دی حالت نسبی په کسرې سره راغلی ده. او د حالت جری مثال مررت بالتلمیذات، نو د التلمیذات په دې جمله کې په حالت جری کې دی ځکه چې با حرف جر په داخل شوی دی او د جمع مؤنث سالم حالت جری هم په کسرې سره وي. دویم سطر الصائمات صابرات، نو الصائمات هم جمع مؤنث سالم دی او صابرات هم جمع مؤنث سالم دی او دواړه مرفوع دي ځکه چې الصائمات مبتدا ده او صابرات ولا خبر دی او مبتدا او د مبتدا خبر هم په مرفوعاتو کې وي. او مونږ دا ویلو چې د جمع مؤنث سالم حالت رفعی دا په څه سره وي؟ په ضمې سره وي. نو دی وجنه په الصائمات باندې هم ضمه راغله او په صابرات باندې هم ضمه راغله. خو فرق پکې دا دی چې په الصائمات کې صرف ضمه ده، تنوین پکې نشته، او په صابرات کې تنوین راغلی دی. وجه دا ده چې په الصائمات باندې چونکې الف لام داخل شوی دی او الف لام او تنوین دا یو ځای نه جمع کیږي. د حالت نسبی مثال له رأیت صابرات او د حالت جری مثال له مررت بصابرات، نو دا هم واضح دی. دریمه جمله ده هن تائبات، رأیت تائبات مررت بتائبات، نو دا هن تائبات دا د مبتدا د لپاره خبر دی نو دی وجنه دا مرفوع دی په ضمې سره. رأیت تائبات په دې کې دا تائبات دا د رأیت د لپاره مفعول به دی نو دی وجنه دا منصوب دی په کسرې سره. او مررت بتائبات کې دا تائبات دا مجرور دی د با حرف جر د لپاره نو دی وجنه دا مجرور دی په کسرې سره. هن صائمات رأیت صائمات مررت بصائمات، نو په دې کې هم دا صائمات دا د مبتدا د لپاره خبر دی مرفوع دی په ضمې سره. رأیت صائمات کې دا صائمات د رأیت د لپاره مفعول به دی منصوب دی په کسرې سره. او مررت بصائمات کې دا صائمات دا مجرور دی په کسرې سره د با حرف جر د وجنه. او اخرنی سطر دی اکلت البقرات رأیت بقرات جلست بعیدا عن البقرات. نو اکلت البقرات کې دا بقرات د اکلت د لپاره فاعل له نو دا مرفوع دی په ضمې سره ځکه چې جمع مؤنث سالم دی. رأیت بقرات په دې کې بقرات مفعول به دی د رأیت د لپاره منصوب دی په کسرې سره. او جلست بعیدا عن البقرات کې د البقرات مجرور دی د عن جار د وجنه او مجرور دی په کسرې سره. نو که تاسو وګورئ چې کوم د لومبی کالم دی د حالت رفعی والا نو په دې کې د مرفوعاتو نه فاعل راغلی دی، مبتدا راغله او د مبتدا خبر راغله. نو چې په کوم ځای کې دا درې راغلي نو مرفوع دی په څه سره؟ په ضمې سره ځکه چې جمع مؤنث سالم دی. او دا کوم دویم کالم دی حالت نسبی نو دا څونه مثالونه چې ذکر کړي دي نو دا ټول مفعول به دی او مفعول به د منصوباتو نه دی. او مونږ دا ویلو چې د جمع مؤنث سالم حالت نسبی په کسرې سره دی. او دا کوم اخرنی کالم دی د جیم نمبر
د حالت جر والا، نو په دې ټولو کې دا جمع مؤنث سالم دا کومې جملې چې راغلي دي التلمیذات، صابرات، تائبات، نو دا ټول مجرور دی په کسرې سره، ځکه چې په دې باندې با حرف جر دا پې داخل شوی دی. جمع مؤنث سالم کی پہچان کرے اور اعراب بتائیے. نو دا لاندې جملې ورکړي دي چې په دې کې تاسو د جمع مؤنث سالم د هغې پہچان وکئ او چې په کم حالت کې دی، په حالت رفعي، په حالت نسبي او په حالت جري د هغې وضاحت وکئ. نو لومبۍ جمله ده قرأت التلمیذات الدرس. نو په دې جمله کې د التلمیذات دا جمع مؤنث سالم دی، ځکه چې د دې په آخر کې الف او تا راغلي دي او دا په حالت رفعي کې دی، ځکه چې دا د قرأت دپاره فاعل دی او مرفوع دی په څه سره؟ په ضمې سره. دویمه جمله ده التلمیذات صالحات. نو دا التلمیذات او صالحات دا دواړه جمع مؤنث سالم دي او دواړه په حالت رفعي کې دي، ځکه چې مبتدا او خبر دي او مبتدا او خبر دواړه مرفوع وي. نو چونکې جمع مؤنث سالم دی او د دې حالت رفعي په ضمې سره وي، نو دې وجې نه په دې باندې ضمه راغلې ده. درېیمه جمله ده رأیت کراسات فی الغرفة. نو دې کې دا کراسات دا جمع مؤنث سالم دی او دا په حالت نسبی کې دی، دا رأیتو د پاره مفعول به واقع کیږي. نو چونکې دا په حالت نسبی کې دی او موږ دا ویلو چې د جمع مؤنث سالم حالت نسبی په کسرې سره دی، نو دې وجې نه په دې باندې کسره راغله. څلورمه جمله ده رکب الرجال السیارات، چې سړي په موټرو کې سواره شول. نو په دې کې د السیارات دا جمع مؤنث سالم دی او دلته هم دا په حالت نسبی کې دی، د رکبه دپاره مفعول به دی، نو د دې حالت نسبی په څه سره دی؟ په کسرې سره دی. او دا کم الرجال لفظ دی نو دا جمع مکسر منصرف دی. کم دریم قسم مونږ ذکر کړو نو هغه دی. نو چونکې جمع مکسر منصرف مونږ دا خبره کړې وه چې د هغې چې کله دا په حالت رفعي کې وي نو په ضمې سره به وي. نو دلته چونکې دا د رکبه دپاره فاعل واقع کیږي، نو دې وجې نه دا مرفوع دی په ضمې سره. پنځمه جمله ده الحسنات یرفعن الدرجات، چې کم نیک اعمال دي نو هغه د انسان درجات اوچتوي. نو په دې کې د الحسنات دا په حالت رفعي کې دی، ځکه چې دا مبتدا ده نو دا مرفوع دی په ضمې سره. او دا یرفعن الدرجات کې الدرجات دا هم جمع مؤنث سالم دی، خو دا په حالت نسبی کې دی او د دې حالت نسبی په څه سره دی؟ په کسرې سره. دا د یرفعن دپاره مفعول به دی. شپږمه جمله ده جلست بعیدا عن البقرات. نو په دې جمله کې دا البقرات دا جمع مؤنث سالم دی، خو دا په حالت جری کې دی، ځکه چې په دې باندې عن حرف جر داخل شوی دی او مونږ دا ویلو چې د جمع مؤنث سالم حالت جری په کسرې سره وي، نو دې وجې نه په دې باندې کسره راغلی ده. اومه جمله ده التلمیذات ساجدات. نو التلمیذات هم جمع مؤنث سالم دی او ساجدات هم جمع مؤنث سالم دی او دا دواړه په حالت رفعي کې دي، ځکه چې التلمیذات مبتدا ده او ساجدات ولا خبر دی او د جمع مؤنث سالم حالت رفعي په ضمې سره وي، نو دې وجې نه په دې باندې ضمه راغله. او اخرنۍ جمله ده هن تائبات. په دې کې د تائبات دا په حالت رفعي کې دی، ځکه چې د مبتدا دپاره خبر دی، نو دې وجې نه دا مرفوع دی په ضمې سره. درج ذیل جملوں میں جمع مؤنث سالم پر اعراب لگائیے. نو دا لاندې جملې ورکړي دي او کومه جمع مؤنث سالم دی نو په دې باندې اعراب نشته دی، نو موږ ته وایي چې په دې باندې تاسو اعراب ولګوئ. نو لومبۍ به موږ دا سوچ کوو چې جمع مؤنث سالم پکې کم یو دی، چې کله موږ د هغې پہچان وکړو نو بیا به موږ دویم په دې خبره سوچ کوو چې په دې جمله کې دا په کم حالت کې دی، دا په حالت رفعي کې دی که په حالت نسبي کې دی او که په حالت جري کې دی. نو که په حالت رفعي کې وي نو موږ به پې ضمه لګو، که په حالت نسبي او په حالت جري کې وي نو موږ به پې څه لګو؟ کسره به پې لګو. نو لومبۍ جمله ده نجحت التلمیذات فی الامتحان. نو دلته د التلمیذات دا جمع مؤنث سالم دی او دا په حالت رفعي کې دی، ځکه چې دا د نجحت دپاره فاعل دی، لہذا په دې باندې به موږ په آخر کې ضمه لګو.
ځکه چې د جمع مؤنث سالم حالت رفع په ضمې سره وي نو نجحت التلمیذات فی الامتحان مونږ به داسې وایو. دویمه جمله ده البنات الکبیرات صائمات. نو دلته البنات الکبیرات او صائمات درې واړه جمع مؤنث سالم دي ځکه چې د ټولو په آخر کې الف او تا راغلی دی او درې واړه په حالت رفع کې دي. البنات الکبیرات دا مبتدا ده، البنات موصوف دی او الکبیرات دا ولا صفت دی او دا صائمات دا خبر دی. نو دی وجنه البنات به هم مرفوع وي، الکبیرات به هم مرفوع وي او صائمات به هم مرفوع وي ځکه چې مبتدا او خبر دا د مرفوعات نه دی. نو چونکه دا په حالت رفع کې دی نو تدې حالت رفع بس سره وي په ضمې سره. البنات الکبیرات صائمات. درېمه جمله ده یکنسو خادم الغرفات چې د کمرو کم خادم دی نو هغه جارو کوي. کانسه یکنسو باندې جارو کول. نو دلته الغرفات دا جمع مؤنث سالم دی او دا دلته په حالت جری کې دی. خو مخکې چې کم مثالونه موږ ذکر کړیو نو هلته په جمع مؤنث سالم باندې به حرف جر داخلو، خو دلته دا جمع مؤنث سالم په حالت جری کې دی خو دا د مضاف دپاره مضاف الیه دی. دا خبره موږ یاد ساتو چې په حالت جری دوه صورتونه دي، یو دا چې په دې باندې به حرف جر داخل وي او دویم دا چې دا به د مضاف دپاره مضاف الیه وي. نو دلته دا د دې خادمو مضاف دپاره مضاف الیه واقع شوي ده. نو چونکې د جمع مؤنث سالم حالت جری په کسرې سره وي نو موږ به داسې وایو یکنسو خادم الغرفات. څلورمه جمله ده ذبحت الدجاجات بالسکین چې ما چرګې دا په چاړه باندې ذبح کړې او حلال مې کړې. نو دې کې الدجاجات دا جمع مؤنث سالم دی او دا په حالت نسبی کې دی ځکه چې دا د ذبحتو دپاره مفعول به جوړیږي. نو تدې حالت نسبی په کسرې سره دی نو په دې په آخر کې به موږ کسره وایو ذبحت الدجاجات بالسکین. او پنځمه جمله ده رکعت البنات الصالحات چې کومې نیکې جنکۍ دي نو هغوی رکوع وکړه. نو دلته البنات او الصالحات دا دواړه جمع مؤنث سالم دي ځکه چې د دې په آخر کې الف او تا راغلی دی او چونکې دا د رکعت دپاره فاعل جوړیږي نو دا په حالت رفع کې دي نو دې وجه نه د دې په آخر کې به ضمه راځي. نو رکعت البنات الصالحات د الصالحات صفت دی د البنات دپاره او د موصوف او د صفت اعراب هم یو شان دي. که موصوف مرفوع وي نو خبر به صفت به هم مرفوع وي، که موصوف منصوب وي نو خبر به هم صفت به هم منصوب وي، او که موصوف مجرور وي نو تدې صفت به هم مجرور وي. شپږمه جمله ده سجدت الامهات. نو دلته هم امهات فاعل جوړیږي د سجدت دپاره لہذا دا به مرفوع وي په ضمې سره. او اومه جمله ده رضی الله عن الصالحات چې الله پاک دی الله پاک د نیکو ښځو نه راضي دی یا الله پاک دی د نیکو ښځو نه راضي شي. نو دلته الصالحات دا په حالت جری کې دی ځکه چې عن حرف جر په داخل شوی دی لہذا دا به مجرور وي په کسرې سره. د دې پوره سبق خلاصه دا وه چې د اعرابو دویم قسم دا دی چې حالت رفعی په ضمې سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړې په کسرې سره وي. او د اعرابو دا قسم دا خاص دی د چا سره؟ د جمع مؤنث سالم سره. نو که جمع مؤنث سالم په حالت رفعی کې وي نو په هغې باندې به ضمه راځي، او که په حالت نسبی او که په حالت جری کې وي نو په دې باندې به څه راځي؟ کسره به راځي.